الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزتمند تیرا جمعہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مرتبه او دا علو شان په باره کې خبره شوې وه نن هم د هغې باره کې څه تذکره به کېږي دا زمون عقیده ده چې د الله رب العزت نه پس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه ده او بیا د الله رب العزت انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات د پیغمبر علیه السلام پس د دوی درجه ده د الله رب العزت مقرب فرشته او څومره انبیاء علیهم التسلیمات دي د آدم علیه السلام نه 19 حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې دغه ټول انبیاء او د الله رب العزت مقرب فرشته د دین پس په انسانانو کې د ټول نه بهترین انسان تا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه یوزل علی رضی الله عنه طرف ته وکتل او مسکیش علی سب ته تاسو کو چې اے ابو بکر رضی الله عنه تولی مسکیش ولې دی خواندل نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه جواب ورکړ ورته وی اے ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا اوریدلی دی اے پولیس سرات باندې به هغه خلک تیریږي
چې علي سے ورته لیکلو کې چاو ته پولیس رات باندې تیر شه. علي صاحب چې دا خبره وریدا نو ورته عرض کو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ای وورا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده چې پولیس رات باندې با د تیرېدلو د پاره هغه سړی ته اجازه نامه ملاويږي چې د په اطمینان سره تیر شي چې څوک د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره محبت ساتي. څوک چې ابوبکر سره محبت ساتي دغه خلق با پولیس رات باندې په خسته طریقه تیریږي. یو عالم فرمای چې ما یو تفسیر کې وکړه چې فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوا. موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د الله رب العزت طرفه نبوت ورته ملاویدو نو کم زنګل کې دیو نو د خپل بیبي د پاره اور پسې ګرځېدو نو یو مقام ته ورسېدو نو په هغه مقام کې الله رب العزت موسی علیہ السلام سره خبرې شروع کې نو ورته څه فرمایي ای فخلعن علیک دا خپل پانی دی او باسا ای دا بهترین ځای دی او پاک ځای دی. نو مفسرینو بعضې لیکلي دي چې ایک دغه خورنا دا کم ځای باندې چې الله فرمایي چې دا مقدسه خوره ده پاکه خوره ده ای چې د دغه خورنا الله رب العزت ابو بکر صدیق رضی الله عنه جسم تیار کړی دغه خور. امام نصفی صاحب رحمت الله علیه بیان دی هغه فرمایي چې په مدینه منوره کې یو سړی وفات شو. چې کله وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جنازې ته وروړاندې شو. جنازې پڑھاول نو جبرائیل امین علیه السلام راغی او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د جنازه ما پڑھاو. جنازې نه رستو پیغمبر علیه السلام اوس ولاړ د جنازه نه پڑھاوي پدې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی. ابو بکر سے عرض کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې سړي جنازه پڑھاو کوي دا داسې انسانو چې دکې ما کله هم چرته بدی او شر نه دی کتلی دا ډېر ښه سړی و. نو بیا جبرائیل امین علیه السلام راځي او ورته وایي چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم اوسې جنازه پڑھاو کا اوسې جنازه پڑھاو کا ما صرف اور صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه گواهی ته انتظار. او بیا په دې حدیث کې دام راځي چې جبرائیل امین علیه السلام او فرمایل چې د ابوبکر گواهی زما د گواهی نه بهتره ده. د ابوبکر گواهی زما د گواهی نه بهتره ده. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه نے روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره فرشته ملاقات کوي او دغه فرشته دا کوشش کوي چې ابوبکر جنت طرف ترا کوي ابوبکر جنت طرف ترا کوي. انس رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شب معراج کې چې ما یو لوی برج وکړو برج پیژنې کنه لکه مونږ ورته دوبه کې یو برج جوړ شوی دی برج خلیفہ دا سلوړ دم دا خو د دنیا برجونه د دې څه حیثیت نشتا. په جنت کې بداس یو اوږد برج وي چې هغه به ټول د ریخمونه جوړ شوی وي د ریخمونه. پیغمبر علیه السلام او فرمایل بلکې دا څه فرمایي چې دا برج بره هم بم ریخم وي او لاندې حصہ به هم د ریخم وي منځ کې به صحیح شي وي دا الله خپويږي.
ما جبرائیل امین علیہ السلام نه تاسو کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ما ورته چې ای جبرائیل امین علیہ السلام دا دومره خستا او دا لوی برج دا د چا دی دا چا په نصیب کې الله لیکلې الله به دا چا له ورکي جبرائیل امین علیہ السلام ورته عرض کړي چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم اے د برج دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے اے په جنت کې مختلف قسم حوری دي خو یو قسم حوری داسې دي چې هغه صرف او صرف د ګلابو نه جوړې شوي دي او دې ته ګلابي حوری ویل کېږي ګلابي اے دا ګلابي حورو نکاح بچا سره کېږي د انبیاو د شهیدانو او د صدیقانو د دین علاوه د دین نکاح بل چا سره نکېږي دي خاص کسان سره د دین نکاح کېږي او دغه حور د ګلابي حور با د ابوبکر په نصیبه کې الله سلور سوالي کړي دي د ابوبکر په نصیبه کې الله د حور سوالي کړي دي سلور سوا حور الله لیکلي انس رضی الله روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې چې کوم منځونه پړو کړی دي هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شاده کړی دي یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اقتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري منځ کړی ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ایسوک د الله په لار کې جوړا جوړا خرچ کړي د الله په لار کې جوړا جوړا خرچ کړي څه مطلب 2 روپے سلو روپے شپږ روپے 2 روټه سلو روټه شپږ روټه 2 روټه داسې طریقې سره جوړا جوړا خرچ کړي چې په جنت کې د جنت په دروازو باندې الله سحوري مقرر کړي دي دا غي حرو پلاسونو کې خسته خسته گلدستی دي خسته خسته گلدستی دي او دا حوري دا چغي وي چې اے د الله بندګانانو او اے مسلمانانو په منډه منډه جنت ته داخليږي او دا حور سره دا ګلونه وي پلاسونو کې گلدستی ورته دي جنتیانو ته نیولې وي د استقبال لپاره ابو بکر رضی الله عنه چې دا حدیث ورته پیغمبر علی السلام ته وایي چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خو هغه خلق دي چې د دې مال به کلم الله نه هلاک کوي چې څوک د الله پر کې جوړه جوړه خرج کوي د دې مال به الله رب العزت کلم نه هلاک کوي او دې تبا د جنت په دروازو باندې کومي فرشتي ولړ دي استقبال د پاره چې ګلدستي ور سره وي هغه ورته ښکار کوي پیغمبر علی السلام او فرمایل ای ما ته امید ده ای ابو بکر چې دې خلکو کې بتم هم وي بلکې پیغمبر علی السلام ورته فرمایي ای ما یقین ده چې دا کس امتی دا کس امتی دا الله په لار کې خرج کول الله فرمایي صفه فرمایي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله چې زره برابر د الله په لار کې تاسو سئولې گئی سمخ کې پیش کې زره خیر هم هدایت ساتي الله صفه فرمایلی دي د دې بدله و تاسو خامخا د الله سره مونږ دا د الله فرمان وما تقدموا لانفسکم سچ تاسو ولې گئی د خپل نفسونو د پاره من خیر سنیکی کاغذ زکات صدقه نوافل تلاوت الله وی تجدوه عند الله تاسو بخامخا دا اومند د الله سره دنیا کې خېګړې کول دا ډېرې پکار راځي بیا په آخرت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د دومره لوی مرتبه باوجود د وسوي چې یا الله ای زما آخري عمر دا بهتر جوړ کې یو سړی ته دومره مرتبه ملوش هغه سوې بیغمه شي کنه چې بس اسم جنتی مودا دی دا غي باوجود ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل اے الله زما آخري ژوند دا بهترین جوړ کې
او دا به فرمایل چې زما اخیری وخت چې ما ته مرګ راځي یا الله په داسې حال کې ما ته مرګ راولې چې په بهترین په نیک عمل کې لګیاوم بهترین او په نیک عمل کې لګیاوم او اے الله درې مدوا پیدا کولا اے الله دا اخیری ورځ چې زما د دنیا نه د تګوي دا ما ته بهترین ورځ جوړه کې ما ته بهترین ورځ جوړه کې اے علماء نه دا ثابت دي کم نیکان بزرگان خلق دي اے کلم تیونی کی کې نو سوایا یا الله دا معنا قبول کې منځ دیو کو الله ته سوال وکا زمون خو بس نور کار نشته الله دې رحم وکي بس منځ کول دي او د جمعات نه تخته دل دې چاته ته کلړم مار در پسې شوه اے دا اللہ ولی کے نا پدی جماعت کے اللہ تعالی سوچت کا اے ربا تاکم منز میں کو دارنا قبول کے اللہ نا سوال زاریو کا اللہ نا سوال زاریو کا اس ٹھیک دا سنتو نا پس پا جمع سرا دعا کا نوی نو دا دی دا مطلب ندی چی تا دعاگانی مکو تکین اللہ تا پا جڑا جڑا سنت تی اوکو ځان سره انفرادي الله ته وژاړه الله ته خپل پریشانی مخه تا کا اے حاجت دی الله ته مخه تا کا دا حاجت پر کولو والا ذات سوک دے الله اے دا پریشانی لری کولو والا ذات سوک دے الله دا کامیابی او ناکامیابی ورکولو والا ذات سوک دے د بیماری راوستلو والا او د بیماری ختمولو والا ذات سوک دے الله نو تخپلی پریشانی الله ته مخې تکا چې الله زما د پلان کې پریشانی د زما د پلان کې تکلیف ته پروردگارا مانه دغه تکلیف لري کا او ته چې منځ وکي بس دانګي چې خدای پاک اوس کله کله زه خدای خلک وینم کنه چې تاسو پته نه لګي اوس دی باندې څه چل شوی دی چې په دې جمعه کې ګوره د آیات ساتي کله کله یو سړی مزل کوي پلار باندې روان وي نو د په دې زړه باندې کله کله درد راځي کله یو کس کله بل کس ورته وایي چې پلان کې خان استا په دې زړه چې د مزل سره ستړی کېږي او درد راځي ته د زړه علاج وکا د زړه علاج وکا چرته د والونو مسله دی نه وي داسې وایي که نه وایي نو چې دا سړی کله ډاکټر ته لاړ شي ورته مخامخ شي او ټیسټونه وکړي ډاکټر صاحب ورته څه وایي چې پلان کې خانه ستا دپاره موږ اپریشن لیکو ځکه چې والونه دې بند دي ته د زړه بیماری کې مبتلا یې د څه د زړه په بیماری کې مبتلا یې خپل علاج دی وکړه کني هارت اٹیک بدر ته وشي دا وایي که نه وایي نو چې کم سړی په جماعت کې تنګیږي او د جماعت ماحول نه د زړه چو دیوي نو دا د خپل ایمان علاجو کی د زړه دنه ایمان د خراب شوی دی اسی نوی چې د منافقانو په لیست کې نوی لیکلی شوی د زړه دنه علاجو کا چې ته په جماعت کې تنګیږي دا یاد ساتئ ګور په خبرو ورسېږي د دې ګور ډېر احتیاط کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مومن سړی دا په جماعت کې داسې خوشاله وي لکه کب په اوبو کې خوشاله وي مومن سړی په جماعت کې داسې خوشاله وي لکه کب په اوبو کې خوشاله وي او منافق سړی په جماعت کې داسې تنګیږي لکه یو مرغې په پنجره کې بند وي او تنګوي خبره پوهېږي نو ګوره د زړه علاج وکړئ بیا د خپل د ایمان په باره کې چې تاسو دغه شانتي مونځو کې او تختې الله ته خپلې پریشانۍ دا ورته نه مخکې کوئ امام رازي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د پخوا به دا مهرونه ګوته به اچولې وه په دې ګوته کې به مهر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپل د ګوتې یو مهر
دا مهر ابو بکر ته ورکو او ورته وی چې ابو بکر الاټ شن نقاش ته چې دا کوم دا دي کې دا لیکل کولې شي او دي کې لا اله الا الله الیکا زما په دې مهر کې زما دې کوته مهر کې ابو بکر لاړ نو کسته وی چې په دې کې لا اله الا الله محمد رسول الله الیکا سی ورته وی اے دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو چې صرف لا اله الا الله الیکا ابو بکر لاړو سلیکی لا اله الا الله محمد رسول الله اے دا الیکا نقاش لګیا دے لیکل کئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دایو لیکل راغ ابو بکر رضی اللہ عنہ انگوٹا اگا گتما د مہر والا پیغمبر علیہ السلام ته پیش کچې دا الله رسوله ما پکې ولیکل نو چې کله دا کولو کدا گتما پیغمبر علیہ السلام وکاتا نو پدی باندې لیکل شی لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر صدیق درې لا اله الا الله یو محمد رسول الله دعا ابو بکر صدیق دا درې اے دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے ابو بکر د زیاتی کم زین راغا ما خود درته ویلو چې صرف لا اله الا الله ولیکا تا پکې محمد رسول الله لیکل دی ابو بکر صدیق دې لیکل دی دا ولی ابو بکر پریشان شو چې اے دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ابو بکر ورته عرض کړي چې ما خو لا اله الا الله ولیکلو خدا الله نوم سرستا نوم محمد رسول الله ازره مې نه غختل چې ستا نوم د الله سره اون لیکلیش ادا ورته ما وی ادا اضافت ادا مرته ما وی اما دا نشو برداشت کولی چې د الله نوم راشي او تاسو نوم ور سره د الله سره پیوسته په کلمه کې ادا هم زولي کما اے خوزه اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم خبر نیم چې د ابو بکر صدیق دا ورته مان دی ویلی پدې کې جبرئیل امین علیہ السلام راځي او ورته عرض کوي چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ای سرنګ چې الله فرمای چې سرنګ ابو بکر دا شی نشو برداشت کوله چې د الله نوم سره د محمد نوم نوي دا شانته الله او غختل چې زمان نوم سره د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی او د محمد صلی الله علیه وسلم سره نوم دا زمون طرفه پدې کې درج شو ابو بکر صدیق دا ابو بکر نه دی لیکلی بلکې دا زمون طرفه درج نو ابو بکر ډیر د لوی شان خاون سره الله ډیر لوی مرتبه ورکړی و انس رضی الله عنه روایت ته چې یو يهودي راغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته مخامخ شو او ورته سوی چې دا الله په ذات مې قسم وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا يهودي وای اے دا الله په ذات مې قسم وي یا اے په هغه ذات مې قسم وي چې چا موسی علیہ السلام کلیم الله را لګلو او یقینا ما تاسو سره محبت ته سو ورته وای دا يهودي ابو بکر صدیق ته وای رضی الله عنه تا چې ابو بکر اے په هغه ذات مې قسم وي چې کوم ذات موسی کلیم الله رسول علیه السلام تاسو سره محبت ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا خبره ووریدا ستوجه ورنکه دی يهودي ته اس توجه ورنکه او سر په اوچت نکو ازم پښتانه سوی چې غاخم پیونه ګرول بالکل توجه ورنکه پدې کې جبرئیل امین علیہ السلام راغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې اے د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ایو يهودي د زړه د اخلاص نه دا خبرو که چې ابو بکر ایتا سر می یقینا محبت ده خود يهودي ته دومره وایا دا الله طرف دا حکم ده چې د دې محبت په وجه چې د ابو بکر سره محبت ته په جهنم کې چې ست کمزې کې پروت وي نو ستاخپو کې چې کمې بیړې دی او په سر کې او په دیولو باندې نو هغه بیړې د محبت د وجه نه موږ درنه لری عذاب هم در باندې کم
پیغمبر علیہ السلام دا خبره چې اوریدا نو د يهودي ته دا خبره ذکر کا چې دا الله طرفه دا ارشاد دی. دا يهودي فورا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول. فورا دا يهودي مسلمان شو، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، فورا مسلمان شو. او بیا سوی د دې سره نږدې دا خبرم کوي چې قسم دې مخکې مې چې کوم محبت ور سره او دا محبت مې د ابوبکر سره یو په ډبل شو. اوس خو مسلمانم شوم خو د ابوبکر سره مې دا محبت یو په ډبل شو. نو بیا ورته جبرائیل امین علیه السلام راځي او ورته عرض کې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د يهودي ته وایا چې د ابوبکر د محبت په وجه باندې مې مکمل د جهنم نه خلاص کی. د ابوبکر د محبت په وجه باندې مې مکمل د جهنم نه خلاص کی. امام رازی رحمت الله علیه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د خیبر يهودو ته خط ولېږلو چې تاسو اسلام وروړئ، مسلمانان شئ، منځ کوئ، زکات ورکوئ او الله رب العزت ته قرض حسنه ورکوي. الله رب العزت ته قرض حسنه ورکوي. نو یو يهودي ابوبکر موجود دی او يهودي دا خط وکړو نو د يهودي د خلینا دا خبره اوته د ابوبکر په وړاندې او سوي چې الله رب العزت نعوذ بالله مونږ ته محتاج شو او مونږ نه قرض اخلي او مونږ نه قرض غواړي. چې دا خبره وکا ابوبکر رضی الله عنه چې دا مبارک سره دا مبارکه چې ورته راتوخه کنو د پدې سټیو والو پدې مخ نو دا بالکل ورته کوکو دا ابوبکر دی لاس د موسی علی السلام لاس نه خبره یې کنه په یو سوک سره په یو سپېړې سره سړې بر اسمان ته وزمه کې تر سي ډایرک خو نو د نبوت لاسونه او د ابوبکر رضی الله د نبوت لاس نو خو د یو قیمتي صحابي او د انبیانو نه پس د مقرب فرشتو نه پس الله ابوبکر ته درجه ورکړی ده. نو داس یو سپېړې تی وستا چې په اسمان کې ورته ستوري وخوله چې کله دا خبره وکړه او قسم ورته وخوړو کچره زمونږ استاد په منځ کې معاهده نه وي شوی قسم دې ته مالالولې دا توره سره توره دا مې درته غیر چاپیرا ګرځوله قسم دې عجیب ایمان نو دلته څومره خلق الله دې رحم وکي بدر دی وای او موږ یې مړه دښمنی په سر نه او که پتر او پپلار در باندې سو کنزلی درته وکي به دښمنی په سر علي خو په اسلام باندې دښمنی په سر ټول کمزور یو. الله دې موږ معاف کړي، الله دې موږ معاف کړي. نو ورته وی چې ستاده 60 مې الوزولو نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حاضر شو. ورته وی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپلن کې يهودي داسې بیزتیو که زموږ د الله او داسې خبرې وکړي. پیغمبر علیه السلام يهودي راوغوښتو ورته وی چې تا داسې بکواس کړی دی دا يهود ډېر مکرجن خلک دي. فورا وی چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما خدا سے غغم نه دی کړی منکر. ابوبکر دې سخت پښې تاسو منافق چې څه خبرو کو زما په وړاندې و تا توړم ته اوچته خو بیا په خبره نه پوي. نو فورا آیاتونه نازل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله وی چې ما د يهودي خبره اوریدلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر په حق باندې دا تعبیر یو دا خبره چې الله نعوذ بالله مونږ نه قرض غواړي فقیر شو نعوذ بالله او مونږ مالدار دي دا خبره کړې و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان کې گواہی چاور کا گواہی الله. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سم معمولی سړی نو ډیر لوی شان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے الله اے ما دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما سره په غار کې غار سور کې
ایتا ما سره رفیق مرګره جوړ کړو. اے الله څنګه دې چې په جنت څنګه دې په دنیا کې زما مرګره او رفیق جوړ کړي اے په جنت کې هم زما رفیق او مرګره جوړ. دی خبره کې یو ګوره یو ډېر قیمتي مطلب هم دی چې په دنیا کې تاسو سره څوک ښېګړه وکړي او تاسو سره ښایسته قرباني کوي او دوستي در سره ساتي نو ته هم هغه دپاره دعاګانې کوه. لکه څرنګه پیغمبر علیه السلام سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه منډې ترډې به والي نو پیغمبر علیه السلام ورته دا دعا هم غواړي چې الله په دنیا کې ما سره ابوبکر ډېر محبت ساتي ما سره په آخرت کې په جنت کې هم مرګري. د الله نبی ورته دعاګانې غوښتې. الله اکبر. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته روټۍ تیاره کا صحابه ته روټۍ تیاره کا او بیا چې کله روټۍ تیار کا صحابه راوختل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو نوړې په خپل مبارک لاسونو راخستا او یو صحابي ته په خله کې ورکوله ټول ته یو نوړې ورکا او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته درې نوړې ورکړي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته تاسو کوي حضرت عباس رضی الله عنه عفوا عباس رضی الله عنه د پیغمبر اسلام تر مبارک اتنه تاسو کوي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ټول ته د مونږ ټول ته د یو نوړې راکا د ابوبکر ته درې نوړې ولې ورکړي ابوبکر ته درې نوړې دی ولې ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې کله ما اولا نوړې ورکا چې ابوبکر د کی جبرائیل امین علیه السلام راغی او ورته وی چې اے عتیقه مبارک شه. ابوبکر ته سوې اے آزاد کړی شویا یعنی آزاد کړی شویا مبارک شه. چې دوی منوړې الله ماته توفیق را کوزر کې الله را تواچو چې دوی منوړې مورکا دوی منوړې میکلا ورکا نو اسرافیل علیه میکائیل علیه السلام دا आवाज وکړو چې اے د پیغمبر علیه السلام دوستی درته مبارک شه. ازره کې الله را تواچو چې بل نوړې ورکا درې منوړې چې کله ما ورکا دا الله طرفه आवाज وشو اے صدیق مبارک شه دا الله طرف आवाज. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر د اوچت شان انسان الله رب العزت موږ تاسو ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتباع نصیب کړي. ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دا صفات او چاغه 24 غنټه د الله جل جلاله د دین تابعدار. پیغمبر علیه السلام به سحر یا ماسختن به اعلان وکړو صحابه ته وی چې نن غلام چا آزاد کړي دا ثواب چا ګټلې. ابوبکر په پاسه د چې جما پیغمبر علیه السلام به اعلان وکړو چې نن روزه چا نیولې ده ابوبکر بوچه سو جما. پیغمبر علیه السلام به اعلان وکړي چې د شپې صدقه چا ور کړی ده ابوبکر به جما. پیغمبر علیه السلام به فرمایل چې د ورځې صدقه چا ور کړی ده ابوبکر سے به فرمایل چې جما. ای خپلان کیسه کې د پلان کو خلکو مدد چا کړي دي ابوبکر به چې ما کړي. تاسو عجیب د دین هر شوبه کې د خپل ځان وړاندې کړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو قسم دې چې یو سړی دومره د الله جل جلاله د دین تابعدار وي نو الله به داسې خلکو مرګري نه وي الله به دونه اوچته مرتبه نه ورکړي. یو ځکه یو زنانه وا نابینا وا سترګ باندې نظر نه لګیدو خله کې غاخونه نو عمر سے زړه کې سوچو کو چې د خزي خدمت د پاره بزلاړ شم د لوخي موخي ورته ډکم ناشته به ورته تیار کم او د دې خزي خدمت بزکم چې ورغم لوخیم ډکو او ورته ناشتم تیار شي وا او دی خړلم وا امام چې سار وختي د مونږ نه مخکې د تهجد په ټیم کې به ورشمدار سبا ورته ډکم د مونږ نه مخکې ورغم بیا مر سره ډکتی دا کم خیر خوا دی چې زمانه مخکې په سبا باندې خو وختي لاړو د تهجد نم لګ وختي نو ګوري په تیار کې یو کس لګیا دی او د خپل خدمت کوي پښاړاش چوي کته ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې ځانه خدمت کول. کله چې ابوبکر صاحب وفات شو دنیا نه لاړو ان عمر صاحب چې بس دا خدمت زما د امیر المؤمنین هم دی شو نو چې کله ورغو د خزه دا خدمت یو کو دا خو نابینا وا
او پیژندې نه چې دا څوک دی خو چې کله د هر سلوخي ورته ډک ناشته ورته تیار کا نو عمر سے کمزوري و د زنانه زړه خزوا لاسونو خپونم کمزوري و نو د خپل انوړې براواخسته په خله کې ورکولا چې دا ناشته وکي نو زنانه ورته وای د بوډۍ خزا چې تک هر څوک خو مخکینه کس نه څه ورته وای تک هر څوک خو مخکینه کس نه ته ما تسرته نوې کس ښکاری راغلی نه نو ورته وای چې ادي تا ته سپته ولګي د خبره چې دا پخوانه کم کس هغه بخپل خله کې نوړې زری زری کا او بیا ما ته خله کې راکای زه مخه خونه نشته زه خړې نش عمر سے پجاړه شوې جړ په دې کې معنا ابو بکر چې کوم نه مخکش په دې کې معنا ابو بکر چې کوم نه مخکش نو زما عزتمندو الله رب العزت کا ابو بکر ته یو اوچت شان ورکړو د دې قربانو په وجه ورکړو نن زموږ څه حیثیت خپکیږي ما زموږ د مسلمانانو د حیثیت پادش چې امام کله بیان کوي نو ورته یو کس ناستي څومره یو کس او راځي چې کله خطبه شروع کیږي زموږ جمعه ډک شي دا جمعې په ورځ کم از کم موتا جمعه دومره قرباني راکې نشته چې دلته ایثار شو او لږ وختي راشو د جمعې پر سورې کهف تلاوت صحابه کرام هغه په هر میدان کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم یو فرمان بردار خلق الله رب العزت ممتازتم د صحابه اتباع نصیب کی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي یا الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وجه باندې یا الله موږ ټول د جهنم نه حفاظت نصیب کړي یا الله موږ ټول جنتیان کړي یا الله د حاضر مجلس کې 400 شرعي حاجات د خپل غیب و خزانه نه پوره کړي پروردگار عالم د هر قسم بیماریونو د هر قسم وایرسونو یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي خدای پاک په باندې خپل رحم وکړي د حج او عمره بر نصیب وکړي د دنیا او د آخرت څومره خوشاله دي ټول نصیب کړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره مصیبتونه دي تکلیفونه دي یا الله د ټول نظم حفاظت نصیب کړي د حاضر مجلس کې تاسو شرعي حاجات وي د کاروبار مسله د چاوي خدای پاک کاروبار کې برکتونه پیدا کړي د چا کاروبار نه وي یا الله د حلال رزق خسته کاروبار بندوبست وکړي چا رښتینی وي شوی خدای پاک بهترین رشتو بندوبست وکړي چا اولاد نه وي خدای پاک بهترین نیک عمل صالح اولاد ورته نصیب کړي یا الله زموږ دواړه جهان خسته کړي په اخر وخت د عظیم کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله